نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام نظر أشرفنا بسلة إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جماعة عزيزان وحزيبين المسلمان، يا الله رب العزة ومن تاسبان لي بالفضل والإحسان لي کہ اللہ رب العزت من تاسو خپل خبرې اورېدلو دپاره کښېنولي. خو شرط دا دی چې هره خبره مونږ اورو د عمل په نیت واورو، او دویم دا هر عمل مونږ کو په کې اخلاص وي، په کې نام نمود دکلاوا شهرت نه وي. چې کله اعمال خالص د الله رب العزت د رضا دپاره وي، نام نمود دکلاوا شهرت موجود نه وي، هغه اعمال چې دی هغه قبول دي. چې کله اعمالو کې شهرت دکلاوه وي نو هغه اعمال عند الله مقبول نه دي. عزیزان ما چې ستاسو روان دي د قرآن مجید کم آیت کریمه ولوستله، هغې کې الله رب العزت د یو عظیم حکم چې هغه به انشاءالله یو څو ورځې بعد مونږ طرف ته متوجه کېږي، چې هغه د قربانۍ حکم دی. د هغې په باره کې الله رب العزت ارشاد فرمایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. چې تاسو چې کله قرباني کوئ دا خیال ونه ګڼئ چې د دې غوښه او وینه الله ته رسي، نه، الله تعالی ته ولكن يناله التقوى منكم، الله ته ستاسو هغه تقوا رسي چې ستاسو په زړونو کې ده. چې تاسو قرباني کوئ مقصد د قربانۍ څه دی؟ که مقصد د قربانۍ د الله رضا وي دا قرباني د الله په نزدیک مقبوله ده، او که مقصد د قربانۍ غوښه خوراک وي دا خو تاسو اسې سورې العال کو وخوړل د قربانۍ ثواب میلاو نه شو. یو جن فقها ذکر کوي یو ټل دی کې 2 کسان دي یا 15 کسان دي، په کې د یو کس نیت هم خراب وو، د یو کس نیت هم د غوښې د خوراک وو، نو د دې ټولو قرباني ونه شو. نو بنیادي شرط په قربانۍ کې اخلاص دی، تقوا ده. چې قرباني کوم ځکه د الله تعالی حکم دی. خو د قربانۍ دپاره څه شرایط دي هغه موږ مخکې جمعه باندې ذکر کړی، نصاب د قربانۍ مو ذکر کړی. په دې جمعه باندې دا ذکر کړو چې کوم یو عیوب چې کله په زناور کې وي نو قرباني پې نه کېږي، او کوم یو عیوب دي چې زناور کې وي قرباني پې کېږي خو مکروه دي. د ټولو نه اول یو څه څیزونه دي هغې نه خلک قرباني کوي. یو دی اوښ، دویم دی غوا میخه، دریم دی بکره بکري بیړ او دمبه. دا یو څو قسمه زناور دي د دې نه قرباني کېږي. خو د دې لپاره شرایط دي. اوښ چې دی د دې لپاره کم از کم 15 کاله شرط دی، 15 کاله د دې مکمل شوي وي، دا د اوښ د قربانۍ لپاره شرط دی. صحیح مسلم کې د دې خبرې تصریح موجوده ده. غوا او میخه چې دا د دې عمر کم از کم 2 کاله،
که د 2 کالو نه یو ورځ هم کمه وي نو په دې قرباني نه کېږي. مسلم شریف کې هم د دې شرط تصریح موجوده ده. دریم دی بکرا بکری بیړو دومبه، بیزه شوه بیړو دومبه شوه، د دې دپاره شرط دا دی چې عمر کم از کم 1 سال وي. بیزه شوه دارنګې ګډ شو، د دې دپاره شرط دا دی چې عمر یې 1 کال وي. که د 1 کال نه یو ورځ هم کمه وه نو په دې باندې قرباني نه کېږي. البته د ګډ په باره کې علماو ذکر کړي دي که چېرته ګډ دومره پیړ نه وي چې سړی ورته د لرې نه وګوري دا د 1 کال معلومیږي. یعنې د 1 کال ځناورو په منځ کې چې دا ګډ وردولی شي که څوک فرق نه محسوسوي چې دا د 6 میاشتو ده یا د 1 کال ده نو بیا په دې صورت کې په دې باندې قرباني کېږي. خو چې دا د 1 سال معلومیږي او د 6 میاشتو نه هم یو ورځ کمه نه وي. خو بهتره دا ده چې چاهے بیزه وي دومبه وي د هغې دپاره لازمي دا دی چې 1 کال وي. که د 1 کال نه یو ورځ هم دا کمه وه نو بیا په دې صورت کې قرباني نه کېږي. بعض خلک ډېر په دې خبره کې مبالغه کوي چې د دې څو غاښونه دي، د دې څو غاښونه دي. نو څوک ګوري 2 غاښونه راغتي دي، 3 راغتي دي. اصل کې غاښونه دا یو علامت دی چې د دومره غاښونه دا به 1 کال وي، چې دومره وي 2 کاله وي، چې دومره وي 5 کاله وي، دا یو علامت دی. لہذا که چېرته د یو سړي ته دا اطمینان و چې د دې ځناور د بیزي عمر 1 سال دی، اوس اگر چې د دې غاښونه کم دي یا زیات دي نو دا لازمي نه ده. د عمر دارومدار په غاښونو باندې نه دی، البته غاښونه یو علامت دی. خو که یو سړي ته اطمینان و یقین و چې د دې بیزي غاښونه یا د میخې غاښونه دومره دي، عمر یې دومره دی، نو په دې صورت کې بیا په دې ځناور باندې قرباني کېږي. یعنې غاښونه دا صرف یو ظاهري علامت دی، دا مدار نه دی چې مونږ دې له مدار جوړ کړو. د دې نه بعد هغه عیوبو چې هغه په یو ځناور کې موجود وي نو بیا په هغې باندې قرباني نه کېږي. یو دا دی چې ځناور دومره شل وي چې د هغې لنګړاپن ظاهر وي او هغه خپل د ذبح ځای ته نشي رسېدی. یعنې دومره شل وي ځناور چې د هغې دا شلتوب ظاهر شوی وي چې د هغې په بنا باندې دا ځناور خپل د قربانۍ ځای ته نشي رسېدی نو په دې ځناور باندې قرباني نه کېږي. ترمذي کې جلد 2 صفحه 275 کې، دارنګې ابو داود کې جلد 1 صفحه 37 کې د دې تصریح موجوده ده چې ځناور دا که شلو او دومره شلو چې خپل مذبح ته نشو رسېدی نو بیا په دې ځناور باندې قرباني نه کېږي. دویم شرط دا دی که ځناور دومره ړوند و چې د هغې ړوندوالی ظاهر شوی خلکو ته پته چې دا ړوند دی، لار نه ویني، نو په دې صورت کې په دې باندې قرباني نه کېږي. هندیه جلد 5 صفحه 280 په دې کې دا تصریح موجوده ده که چېرته یو ځناور دومره ړوند و چې د هغې ړوندوالی ظاهر شوی و نو په دې صورت کې په دې ځناور باندې قرباني نه کېږي. دریم دا که یو ځناور دومره بیماري چې د هغې بیماري بالکل ظاهره شوې ده، ظاهر باهر ده، هډوکو ته د هغې اثر رسېدلی دی نو په دې ځناور باندې هم قرباني نه کېږي. هندیه جلد 5 صفحه 280 هغوی د دې تصریح کړې ده که ځناور دومره بیمار وي چې د هغې بیماري ظاهر شوي وي په دې باندې بیا قرباني نه کېږي. دریم دا که ځناور دومره وچ وي او دومره بوډا وي چې د هغې په هډوکو کې بالکل هغه طاقت ختم شوی دی، دومره وچ دی چې بالکل ګرځېدی نه شي، یا دومره بوډا شوی دی چې د هغې په هډوکو کې هغه طاقت بالکل ختم شوی دی نو په دې صورت کې په دې ځناور باندې هم قرباني نه کېږي. هندیه جلد 5 صفحه 298. پنځم عیب دا دی که چېرته یو ځناور د هغې پیدایشي
لکۍ نه وي، پیدایشي لکۍ بالکل وینو، نو په دې صورت کې په دې باندې قرباني نه کېږي. هندیه جلد 5 صفحه نمبر 297. که چېرته یو ځناور لکۍ بالکل وینو پیدایشي، نو په دې ځناور باندې قرباني نه کېږي. شپږم عیب دا دی چې د یو ځناور پیدایشي غوږ نه وي، غوږ پیدایشي غوږ بالکل شته دی نه، نو په دې ځناور باندې هم قرباني نه کېږي. هندیه جلد 5 صفحه نمبر 297. اووم عیب دا دی چې یو ځناور دی د هغې لکۍ یا د هغې غوږ هغه درېمې حصې نه زیات کټ شوی دی یا درېیمه حصه کټ شوی دی. دا غوږ چې دی دا درې حصې دی. اوس یو ځناور داسې دی چې د هغې د غوږونه یا لکۍ درېیمه حصه پورې کټ شوې ده یا د درېیمې حصې نه زیات کټ شوې ده، نو په دې صورت کې په دې ځناور باندې قرباني نه کېږي. نو په دې ځناور باندې به قرباني نه کېږي. لیکن که چېرته دنبه چې ده ګډ چې ورته ویلی شي، که د دې پوره لکۍ هم کټ شوي وي نو بیا هم په هغې باندې قرباني کېږي. دارنګې که چېرته د دنبې پیدایشي طور باندې دم نه وي نو بیا هم په دې باندې قرباني درسته ده. الشامیه جلد 2 صفحه نمبر 325. دارنګې احسن الفتاوا جلد 7 صفحه نمبر 97. اتم عیب دا دی چې یو ځناور دی د هغې پیدایشي تنه نشته، څنګه نه چې پیدا شي پیدایشي تن نشته دی، نو په دې ځناور باندې هم قرباني نه کېږي. شامیه جلد 9 صفحه نمبر 538. نهم عیب دا دی چې یو ګډ دی یا یو بیزه ده د هغې یو تن نشته دی یا د مرض د وجې نه هغه تنه یې وچه شوې ده یا د وجې نه هغه تنې بالکل ضایع شوې ده، بیزه ده یا ګډ دی، د هغې تن بالکل شته دی نه یا د مرض د وجې نه بالکل وچه شوې ده یا د بل څه وجې نه ضایع شوې ده، نو په دې باندې هم قرباني نه کېږي. شامیه جلد 9 صفحه نمبر 238. لسم عیب دا دی که چېرته یوه غوا یا یو میخه دارنګې یا یو اوښه د هغې دوه تنې نه وي یا دواړه خشک شوي دي یا د څه وجې نه ضایع شوي دي، نو په دې باندې قرباني نه کېږي. البته که چېرته د هغې یو تن نه و، یوه تنه یې نه وه یا یوه یې خشک شوې وه، نو بیا په هغې باندې قرباني جایز ده. بیزه کې دا مسله ده که د هغې یوه تنه کم نه چې پیدا شي هغه ضایع شوې ده یو موجود ده، دې پرې قرباني نه کېږي. خو د هغې نه علاوه میخه ده دارنګې بل غټ ځناور دی د هغې یو تنه خشک شوې ده او بله موجود ده، نو بیا په هغې باندې قرباني کېږي. دا فرق دی د دې دواړو په منځ کې. شامیه جلد 9 صفحه نمبر 238. یو لسم عیب دا دی چې یو ځناور دی د هغه د سترګې روشنایي هغه درېیمه حصه یا د درېیمه حصې نه زیات تلې ده، نو په دې صورت کې په هغې باندې قرباني نه کېږي. هندیه جلد 5 صفحه نمبر 298. دولسم عیب دا دی چې کله دا په ځناور کې موجود وي نو قرباني پرې نه کېږي چې یو ځناور دی د هغې غاښونه بالکل نشته یا اکثر غاښونه د هغې بالکل ارتاو شوي دي یا داسې مات رامات شوي دي چې هغه په خپله هغه بوس هم نشو خوړی، نو په دې صورت کې په هغې باندې قرباني نه کېږي. یعنی یو ځناور دی بالکل نشته یا اکثر غاښونه ارتاو شوي دي یا غاښونه دومره کمزوري دي چې هغه بوس هم نشو خوړی، نو بیا په دې باندې قرباني نه کېږي. هندیه جلد 5 صفحه نمبر 298. دارنګې احسن الفتاوا جلد 7 صفحه نمبر 513. دیارلسم شرط دا دی چې یو ځناور دی چې د هغې یو یا دوه ښکرې د جړ نه بالکل وتلي، یو خدا دی چې منځ کې را ماتې شوي وي دا نه، بلکې یو ځناور دی چې د هغې یوه ښکر یا دواړه ښکرې د جړ نه بالکل وتلي دي، نو په دې صورت کې په دې باندې قرباني نه کېږي.
हिंदिया जिल्द 5 सफ़ा नंबर 297. څوارلسم عیب دا دی چې یو ځناور دی هغه ته د جنون بیماري لاحق شوې ده په داسې انداز سره چې هغه خوراک هم نشي کولی، هغه بوس هم نشي خوړی، نو په دې صورت کې په دې باندې قرباني نه کېږي. هندیه جلد 5 صفحه نمبر 298. پنځلسم عیب دا دی چې یو ځناور دی هغه باندې خارش لګېدلی دی، خارق پې لګېدلی دی. بعض ځناور داسې چې هغه خارقتي وي، هغې باندې خارق لګېدلی وي، خو د هغې د وجې نه هغه ځناور دومره کمزوری شوی دی چې د هغې صحت نشته او دومره وچ شوی دی، نو په دې صورت کې په دې باندې قرباني نه کېږي. هندیه جلد 5 صفحه نمبر 298. شپاړسم شرط دا دی چې یو ځناور دی د هغې پوزه کټ کړې شوې ده، نو په دې صورت کې په دې باندې هم قرباني نه کېږي. هندیه جلد 5 صفحه نمبر 298. نو دا هغه عیوب دي چې کله دا په یو ځناور کې موجودي نو بیا په هغه ځناور باندې قرباني نه کېږي. اور ولسم شرط چې یو ځناور دی د هغې تنه چې د کټ کړې شوې ده یا خشک شوې ده چې په هغې کې پی بالکل راځي نو په دې صورت کې په دې باندې قرباني نه کېږي. هندیه جلد 5 صفحه نمبر 298. اتلسم شرط دا دی چې د یو ځناور تنه کټ کړې شوې ده خو هغه درېیمه حصه یا د درېیمې حصې نه زیاته کټ کړې شوې ده، نو په دې صورت کې په دې باندې قرباني نه کېږي. فتاوی هندیه جلد 5 صفحه نمبر 298. نولسم عیب دا دی چې یو بیزه ده یا یو ګډ دی د هغې تنه بالکل ختمه شوې ده، یوه تنې ختمه شوې ده، مخکې دا مونږ ذکر کړي، بیا په دې باندې قرباني نه کېږي. شلم شرط دا دی چې یو اوښه ده یا یو میخه ده د هغې دوه تنې بالکل ختمې شوې دي، نو بیا په دې صورت کې په دې باندې قرباني نه کېږي. فتاوی هندیه جلد 5 صفحه نمبر 298. دارنګې یو میخه ده چې د هغې د ژبې درېیمه حصه یا د درېیمې حصې نه زیات کړکړه شوې ده، نو بیا په دې صورت کې په دې باندې قرباني نه کېږي. اور بل شرط دا دی 22 نمبر چې یو ځناور داسې چې هغه جلاله ده، یعنې د هغې غذا ګندګي ده، مکمل طور باندې د هغې غذا ګندګي ده، نو په دې صورت کې بیا په دې ځناور باندې قرباني نه کېږي. اور 23 نمبر شرط دا دی چې یو ځناور داسې وي چې د هغې یو وخت په کټ کړې شوي وي، نو په دې صورت کې هم په دې ځناور باندې قرباني نه کېږي. بل شرط دا دی چې یو ځناور خنثی دی، خنثی دې ته ویلی شي چې هغې کې د نر او د مادي دواړه علامات موجودي، نو بیا په دې باندې قرباني نه کېږي. فتاوی هندیه جلد 5 صفحه نمبر 298. لیکن یو ځناور دی هغې ته ویلي چې ځناور د خصي ځناور قرباني جایز ده بلکې لذیذ ده، او هغې په باره کې به انشاءالله مفصل بحث وکړم. هغې باندې د قرآن او حدیث نه دلایل موجود دي. بله مسله دا ده چې یو ځناور دی د هغې اعضا چې دي هغه زاید دي، مثلا د 4 خپو په ځای باندې 15 خپې دي، یا د 4 تنو په ځای باندې 8 تنې دي، نو چونکې دا عیب دی لہذا د دې وجې نه د دې ځناورو قرباني هم نه کېږي. دارنګې یو ځناور دی د هغې پیدایشي طور باندې خصیه نشته دی، پیدایشي طور باندې، نو د دې ځناور قرباني هم درست نه ده. فتاوی محمودیه جلد 17 صفحه نمبر 353. نو دا هغه مسایلو چې کله دا په یو ځناور کې دا اوصاف موجود دي نو بیا په هغې باندې قرباني نه کېږي. دارنګې اول هم دا مسله مو ذکر کړوه چې یو ځناور دی هغه ته ذبح کول او د ذبح په وخت کې د هغې خپه ماته شوه، نو په دې صورت کې په دې باندې قرباني کېږي، ځکه دا په وخت د ذبح کولو کې په چیړ سره د هغې خپه ماته شوې ده، نو بیا په دې صورت کې د هغې قرباني کېږي. دارنګې د هغې سترګه دغه شوه ووته، نو بیا هم د دې قرباني کېږي په وخت د ذبح کې، که چېرته مخکې شو هغه بیا جدا مسله ده، خو که چېرته د ذبح په وخت کې دا عیب پکې پیدا شو نو بیا پکې قرباني کېږي. دارنګې یو سړی د هغه ځناور واغستو او د هغې نه بعد په هغې کې داسې عیب پیدا شو چې د هغې د وجې نه د قرباني درسته کېږي،
نو په دې صورت کې فقهاو دوه اقوال دي. یو قول لاره کچرته دا کس مالدار وي دې دومره مالیت باندې بل یو زناور والی او دغه قرباني دی وکړي، او کچرته دا سړی مسکین او غریب وي نو دغه زناور دې ذبح کړي ان شاء الله عند الله به مأجور وي. کې راځي جلد 5 صفحه نمبر 200 صفحه نمبر 76. دا خو هغه عیوب چې کله دا په زناور کې موجودي نو به بالکل قرباني نه کیږي. داګه نه بعد هغه عیوب دي چې کله زناور کې موجودي قرباني کیږي تو مع الکراهت. کراهت مطلب دا چې ناپسندیده ده، بهتره ده چې زناور د هر قسم عیوبونه پاک شي. او کچرته دا راتلونکي زه چې اوس ذکر کوم دا عیوب په زناور کې موجود دي نو قرباني پې کېږي خو مکروه ده. مثلا یو زناور دی د هغې پیدایشي طور باندې ښکرې نشته. یو مسله خو موږ مخکې ذکر کړې هغه دا وه چې د هغې ښکرې کټ کړې شوې، د هغې ښکرې کټ کړې شوې د جل نه، نو په دې صورت کې په دې قرباني نه کېږي. لیکن یو زناور دی د هغې پیدایشي طور باندې ښکرې نشته نو په دې باندې قرباني درسته ده خو مکروه ده، بهتره نه ده. یو سړي داسې زناور نه قرباني وکړه قرباني به یې وشي خو بهتره نه ده. دویم شرط دا چې یو زناور دی د هغې ښکرې ماتې شوي لیکن د هغې ماتېدو اثر جلو ته نه دی رسېدل، دماغو ته نه دی رسېدل، نو په دې باندې قرباني کېږي خو مع الکراهت مکروه دي. دریم شرط دا دی چې زناور داسې وي چې هغه په جفتي باندې قادر نه وي. جفتي عامه معنی ده چې نر دی خو جفتي نشي کولی، نو په دې صورت کې په دې زناور باندې قرباني کېږي لیکن مکروه ده. څلورم عیب چې یو زناور داسې دی چې هغه د بوډاپې د وجې نه هغه بچي نشي د ښکولی، چې هغې نه بچي نه پیدا کېږي، نو په دې باندې قرباني کېږي لیکن مع الکراهت مکروه دي. دارنګې یو زناور داسې دی چې د هغې په خېټه باندې حمل دی، بچی دی په خېټه باندې. خلک دا تپوس کوي چې دا زناور خو مونږ واخېستو خو په دې په خېټه باندې اوس مونږ د دې نه قرباني وکړو که نه، نو جواب دا دی چې قرباني کېږي لیکن مکروه دي مع الکراهت. بهتره دا ده چې انسان داسې زناور والي چې د هغې په خېټه باندې بچی نه وي، خو که چېرته سړي واخېستو اوس په خېټه باندې بچی دی نو قرباني ترې کېږي لیکن مع الکراهت مکروه دي. دارنګې یو زناور دی چې د هغې په تنو کې بغیر د څه عیب نه او بغیر څه د بیمارۍ نه پی نه راځي. مثلا هېڅ بیماري پې نشته دی، هېڅ عیب نشته دی خو پی پکې نه راځي، نو په دې صورت کې په دې باندې قرباني کېږي خو مکروه دي. اووم شرط دا دی، اووم عیب چې یو زناور دی هغه دومره ټوخېږي چې د هغې د وجې نه د هغې هغه اثر بالکل د هغې په وجود باندې ښکاره شوی دی، نو په دې صورت کې په دې قرباني کېږي خو مکروه دي. اتم عیب دا دی چې یو زناور هغې له داغ ورکړی شي. بعض زناور داسې خلک له داغونه ورکوي، نو چې کله داغ وله ورکړی شي نو په دې زناور باندې قرباني مکروه ده اگر چې کېږي. دارنګې نهم شرط دا دی چې یو بیزه داسې ده چې هغې پیدایشي طور باندې لکۍ وړه ده، لکۍ شته دی خو وړه ده، نو په دې صورت کې په دې باندې قرباني کېږي خو مکروه دي. دارنګې یو زناور داسې دی چې هغه ړوند دی خو د هغې ړوندوالی بالکل ظاهر نه دی، لکه ځانه تللی راتلی شي خو دی ړوند، نو په دې صورت کې په دې باندې قرباني کول مکروه دي. مکروه مطلب دا ده ما بار بار یې تصریح وکړه چې قرباني پرې کېږي خو بهتره نه ده، قرباني پرې کېږي خو بهتره نه ده. دارنګې یولسم عیب دا دی چې یو زناور داسې دی چې هغه شل دی لیکن باوجود د شلتوب نه هغه پتلو باندې قادر دی، یعنې که څلورمه خپه هغه د هغې په سهارې سره هغه خپل مذبح ته تللی شي. یوه خپه یې بالکل لنګړې ده، یوه خپې ده شله، لیکن د نورو خپو د وجې نه دی خپل مذبح ته تللی شي، تلل راتلل کولی شي د نورو خپو په سهارې سره قرباني درسته ده لیکن مع الکراهت مکروه دي داسې. دارنګې یو زناور داسې دی چې د هغې د سترګو دا روشنایي دا د درېیمې حصې نه کمه تلې ده، د سترګو نظر که درېیمه حصه تلې وي یا د درېیمې نه زیات، د دې خو به قرباني نه کېږي. خو یو زناور داسې دی چې د هغې نظر دا د درېیمې حصې نه کمه تلله، نو په دې صورت کې په دې باندې قرباني کېږي لیکن مع الکراهت مکروه دي. دارنګې یو زناور داسې دی چې د هغې بالکل غاښونه نشته، غاښونه یې بالکل شته نه، بعض زناورونه دي د هغې بالکل غاښونه دي خو د دې باوجود هغه خوراک کولی شي،
دې جامو ما باندې بوس وغیرہ خوړی شي، نو به په دې صورت کې په دې باندې قرباني درست ده، لیکن مع الکراهت مکروه دي. دس دارنګي یو زناور داسې دی چې هغه مجنون دی، لیکن د هغې جنون دومره حد ته نه دی رسېدل چې دا چاره نه شي خوړی، بلکې لیونی دی، خو د دې باوجود د خوراک مراک کولی شي، نو په دې صورت کې په دې باندې قرباني درسته ده، لیکن مع الکراهت مکروه دي. دارنګې یو زناور داسې دی چې هغه باندې خارق دی، لیکن باوجود د خارقتوب نه دا پیړ نه هم دی، موټ او تازه هم دی، بیا ته قرباني کېږي. مخکې مو ذکر کړی چې چېرته یو زناور داسې دی چې هغه باندې خارق دی، خو د هغې هغه خارقتوب د وجې نه دا دومره کمزور شوی دی چې هډوکو ته د هغې اثر تللی دی، نو په دې صورت کې بیا پې قرباني نه کېږي. خو یو زناور داسې دی چې خارق پشته، خو د دې باوجود دا موټه او فربه دی، نو بیا په دې صورت کې په دې باندې قرباني کېږي. خو مع الکراهت. ولسم شرط دا دی چې یو زناور دی چې د هغه غوږ کټ کړی شوی دی، خو هغه د درېیمې حصې نه کم کټ کړی شوی دی، د دې پې هم قرباني کېږي، لیکن مع الکراهت مکروه دي. بهتر دا ده چې داسې زناور وي چې د هر عیب نه پاک. دارنګې یو زناور دی بینګه دی، بینګه دې ته ویلی شي چې یو نظر کم دی او یو سترګې کې تیز دی، نو په دې صورت کې په دې باندې قرباني کېږي، لیکن مکروه دي. دارنګې یو زناور داسې دی بیزه ده چې د هغې ژبه کټ کړی شوې ده، لیکن د دې باوجود هغه بوس وغیره په اسانتیا سره خوړی شي، نو بیا په دې صورت کې په دې باندې قرباني کېږي، خو مع الکراهت. دارنګې یو زناور دی جلاله. جلاله دې ته ویلی شي چې هغه صلیخ ورځې اشاره کړی شي او هغې له بوس وغیره ورکړی شي چې ګندګي وغیره دا محفوظ پاتې شي. نو صلیخ ورځې پورې یو زناور ته یې سار کړی دی او ګندګۍ نه دې محفوظ ساتلی دی، د هغې نه مخکې دې ګندګي خوړه، نو په دې صورت کې په دې باندې قرباني کېږي، لیکن مع الکراهت. دارنګې 23 نمبر شرط دا دی چې یو زناور دومره وچ دی او دومره کمزور دی، خو د هغې کمزورتیا ظاهره شوې نه ده په خلکو باندې، نو په دې صورت کې په دې باندې قرباني کېږي، لیکن مع الکراهت. بهتره دا ده چې زناور داسې وي چې د هر قسم عیب نه پاک شي. علامه ابن عابدین رحم الله فرمایي، قال علامه ابن عابدین رحم الله قال القسطاني، دې فرمایي چې علامه قسطاني فرمایي واعلم ان الكل لا يخلو عن عیب. لازمي دا ده چې هر زناور چې ته قربانۍ دپاره رخی چې دا د هر قسم عیب نه پاک، هر قسم عیب نه. والمستحب ان يكون سلیما عن العیوب الظاهره. مستحب دا دی چې یو زناور دا د هر قسم عیوب نه پاک دي. فما جوز ها هنا جوز مع الکراهه کما فی المزمرات. دا کوم مخکې مسائل چې موږ ذکر کړو چې دا جایز دی، خو مع الکراهه دې مطلب دا دی چې جواز ته خو بهتره نه ده. انسان ځان له یو شی علي نو هغه د هر قسم عیب نه پاک ګوري چې دې کې هېڅ قسم عیب نه وي، نو ظاهره خبره ده چې د الله تعالی دپاره ته یو شی ذبحه کوي، د الله تعالی په نوم باندې یو شی قربانۍ، نو په کار دا د هر قسم عیوبونه پاک دي. اوس بله مسله دا ده چې د قربانۍ ورځې څو دي؟ د قربانۍ 3 ورځې دي. 3 ورځې قرباني جایز ده، 10 ذی الحجه اور 11 ذی الحجه اور 12 ذی الحجه. دا 3 ورځې چې دي 10 ذی الحجه، 11 ذی الحجه، 12 ذی الحجه، دا 3 ورځې قرباني جایز ده. د غیر مقلدینو په نزدیک باندې 4 ورځې قرباني جایز ده. هغه وی 10 ذی الحجه، 11 ذی الحجه، 12 ذی الحجه، 13 ذی الحجه، لیکن زمون په نزدیک باندې قرباني 3 ورځې جایز ده. او په دې باندې ډېر روایت موجود دي. حدیث پاک کې راځي حدثني ابو عبید المولى ابن ازهر قال صليت مع علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه العيد وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما محصور، فصلى ثم خطب فقال الا لا تاكلوا من لحوم اضحيتكم بعد 3 ايام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بذلك. دا صحابي فرمایي مولا ابن ازهر دې فرمایي چې ما علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه پسې منځ کو د اختر دا هغه ورځ وی چې عثمان رضی الله تعالی عنه محصور قید کړی شو، نو حضرت علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمایل چې خبردار د 3 ورځو نه زیات چې تاسو د قرباني غوښه مخورئ. نو د دې حدیث نه دا معلومه شوه چې کله 3 ورځو پورې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړی دی، نو د 3 ورځو نه زیات قرباني کول دا څرنګه جایز؟
چې د خوراک جایز نه ده نو قرباني څرنګه جایز شو. لیکن دا خبره شروع کی وا، یعنی ته 3 ورځې پورې خوراک کولای شي، 4 ورځې پورې خوراک کولای شي، خو قرباني 3 ورځې پورې جایز ده. د دې نه علاوه په 4 ورځ باندې قرباني کول دا جایز نه دي. دارنګه نورم په دې باندې ډېر روایت موجود دي. حدیث پاک دي چې مالک فرمایي عن نافع ان عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه قال الاضحى يومان بعد يوم الاضحى. حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې عید چې ده یومان 2 ورځې دي بعد يوم الاضحى، رستو د غټ اختر دروازې نه اشاره دی خبره ته چې 3 ورځې قرباني کولای شي. د 3 ورځې نه زیات 4 ورځې باندې قرباني جایز نه ده. یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ په دې باندې قرباني کولای شي، د دې نه علاوه قرباني نشي کولای. دارنګه بل مسله هغه دا ده چې کم کس په غرونو کې اوسېږي، نو غرونو کې اوسېدونکي خلک هغه د اختر د ورځې نه د اختر د منځ نه مخکې قرباني کولای شي د صبح صادق نه بعد. کم خلک چې په ښارونو کې هغوی دپاره دا جایز نه دي چې هغوی د اختر د مونځ نه مخکې قرباني وکړي. که چېرته د اختر د مونځ نه مخکې قرباني وکړه نو دا قرباني د هغه ونه شوه، بلکې دوباره طور باندې هغوی باندې قرباني بے لازم ده. نو دا بنیادی شرایطو د دې پیژندل لازمي او ضروري. دارنګه د قرباني د شرکت متعلق یو څو اهم مسلې دا دي چې یو زناور دی هغه انسانان کسانو واغستو، نو هغې کې کم از کم مثلا اوښ دی، دارنګه میخه ده، نو هغې کې کم از کم 2 کسان شریک کېدی شي. 2 کسان نو هغوی له پکار دي چې هغه 2 کسان په هغې کې شریک وي، خو د هر یو نیت هغه د الله تعالی رضا وي. که چېرته په هغه شرکاو کې د یو کس نیت هم غوښه خوراکو نو بیا د دې ټولو قرباني ونه شوه. دارنګې د 2 نه زیات کسان هم په غټ ځناور کې د دې شرکت درست نه دی. که د 2 نه زیات کسان چېرته شریک شو او دوی ته پرې ده چې 2 نه زیات کسان شریک شوي دي او دوی له قرباني نه ده کړ، نو دې 8 کس دې د هغه قیمت ورکړي او هغه د قربانۍ نه وبس. خو که چېرته دوی ځناور ذبح کو نو د هغې نه بعد د دې ټولو قرباني ونه شوه. دا یو څو اهم مسایلو. د دې نه علاوه نور هم متفرق ډېر مسایل دي چې د هغې پیژندل ضروري او اهم دي. بل یو ضروري مسئله هغه دا ده چې کله اول ذی الحجه شي، یعنی اول تاریخ د ذی الحجې شروع شي، د اختر میاشت ولګي، نو په دې صورت کې د حاجیانو دپاره لازم دا دي کم کسان چې حج له تللي وي هغوی به خپل نکونه او زیر ناف بال دا به نه کټ کوي. که چېرته کټ یې کړو نو بیا په دې باندې دم لازم دی. دم ویلی شي غټ ځناور دی او بیا ذبحه کوي. لیکن د حاجیانو نه علاوه چې کم علاوه خلک دی څوک چې قرباني کوي نو هغوی ته هم حکم شوی دی چې تاسو هم خپل د نکونه او زیر ناف بال مه کټ کوئ. دا حکم چې دی د مشابهت د وجې نه شوی دی. اصل حکم د خو د حاجیانو لپاره دی. عامو خلکو ته چې دا حکم شوی دی کم کسان چې حج له نه وي تل او څوک چې قرباني کوي چې تاسو نکونه مه کټ کوئ، نو دا حکم د هغوی لپاره مستحب دی. مستحب معنی ده بهتر دا دي چې هغوی د هغوی سره مشابهت وساتي او خپل نکونه او زیر ناف بال دا واړه نه کړي. لیکن دلته دا خبره پیژندل ضروري ده چې یو سړی د هغه نکونه دومره غټ شوي دي چې بالکل ګندګي پکې میل کوچیل پکې دنده شوی دی چې خوراک کوي نو هغه هر څه ګندګي په سالن کې لګي. دارنګې زیر ناف بال دومره غټ شوي دي لکه غټ ویښتو، نو په دې صورت کې دا نکونه ساتل اور فرض ویښته نه کټ کول دا حرام دي. او کله چې مقابله په منځ د مستحب او د حرامو کې راشي نو په دې صورت کې مستحب پرېږده د دې لپاره چې د حرامو ارتکاب ونه کړي. حاصل دا دی چې یو سړی دغه نکونه دومره غټ شوي دي چې بالکل میل کوچیل پکې دنده شوی دی او زیر ناف بالې دومره غټ شوي دي چې د هغې صحت نشته. اوس دلته مستحب خدا دی چې دی نه کټ کوي، لیکن دلته دومره غټ نکونه ساتل حرام دي او دومره فرض وخت دومره غټ شوي دي چې خپل له حدودو نه تجاوز کړلی، نو دا ساتل هم حرام دي. اوس مقابله په منځ د حرام او مستحبو کې راغله، او کله چې مقابله په منځ د حرام او مستحب کې راشي نو مستحب عمل پرېږده
د دې لپاره چې د حرام ارتکاب لازم نشي. اوس کوم په مستحب باندې عمل کو، مستحب عمل کو خو سره حرام هم کو کړه. مثال د دې مثال د څه چې یو سړی نفل کې خو فرض نه کوي، 100 رکعات نفل وکړو، 100 رکعات نفل وکړو، نو ټیک ته نوافل ثواب به ورته میلاو شي، او دا فرض نه پرې خودلو د وجې نه څه شو ګناهګار شو. دا رنګ یو سړی و چې د مستحب عمل کوم، نو ټیک ته مستحب عمل خو پکار دی، خو دلته چونکې ستا کم چې فرض ویښته دي کټ کول دي او نوکونه کټ کول دي هغه دومره غټ شوي دي چې د حدودو نه تجاوز کړی، نو په دې صورت کې د دې پرېښودل دا حرام دي. مثال ته په مستحب عمل کې خو دلته د حرام ارتکاب کوي 24 غنټې، لہذا د دې په بنا باندې که د یو سړي فرض ویښته دومره غټ شوي نو هغوی له پکار دي چې کټ کړي، دې ته به یې ایثار نه کوي چې زه به قرباني کوم، د هغې نه بعد به کټ کوم. دا یو څو مسایلو الله تعالی دې په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. نور څه متفرق مسایل د شرکت متعلق هغه به انشاءالله راتلونکي جمعو. بل یو خصوصي اعلان دا دی چې زموږ تاسو ته پته ده چې زموږ دا جومات جوړېږي، دا ملګري څومره محنت کوي، همت کوي، خلکو پسې ځي، یو کس پسې ځي، کله چاندي کوي. موږ تاسو له پکار دی چې کله خپل یو کور جوړو نو موږ تاسو د هغې په باره کې څومره فکر کوو. هر یو سړی فکرمند دي، نو موږ له پکار دي چې دا بوج موږ صرف په د 3 کسانو باندې نه اچو چې بس د 3 کسان دا ذمهوار دي، هغوی به چاندي هم کوي، ټول نه پیسې هم راټولوي، بلکې موږ تاسو له پکار دی چې هر یو خپله ذمهواري وګڼو، په خپله لاړ شو د دې سیمټ برې نه راوړو، دارنګې سرای راوړو، هر څه راوړو، په خپله دلته واچو. دا خو هغوی ځان لپاره نه جوړوي، بلکې دې کې به موږ ټول لمونځونه کوو، او که مونځ هم نه کوو یو صدقه جاریه ده، تر ورځ د قیامته پورې به د دې ثواب هغه سړي ته رسي چا چې په دې جومات کې 1 روپۍ لګول ده، چې څو پورې په دې کې مونځونه کېږي، په دې کې دعوت او تبلیغ کار کېږي، نو تر ورځ د قیامته پورې هغه سړي ته به د دې ثواب میلاوي، او د قیامت پر ورځ باندې به عظیم اجر او ثواب هغه ته میلاوي. نو موږ تاسو له پکار دی چې هر یو کس خپل ذمهواري وګڼو. اوس که د یو کس پاسو ما ته به څومره ورکوې، ته به څومره ورکوې، نامناسب ده. لہذا بهتره دا ده چې هر یو سړی د خپله ذمهواري وګڼي او د جومات تعمیر په باره کې کوشش کوي. انشاءالله کوشش به کوو، لاس اوچت کې څوک به کوشش کوي، ټول اوچت کې پیسې نه اړو، بس لاس باندې څه نه کېږي، په نیکۍ باندې ارادې باندې یو اجر میلاوي که نه. او چې کله انسان وکړي هغه نیکي نو یو په اویو باندې الله تعالی ورکوي. الله تعالی دې زموږ د ارادې له عملي صورت ورکړي. دعا وکړئ چې سوي الله تعالی دې عمل کولو توفیق. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا الله زموږ صغیره کبیره ګناهونه معاف کړي. یا الله خپل مقرب بندگان جوړ کړي. یا الله د ذی الحج ښایسته میاشت روانه ده، الله تعالی په دې کې د صحیح اعمالو توفیق را نصیب کړي. دا عظیم ورځې شپې دي او په دې ورځو کې روژې نیول مستحب دي د ذی الحج د تاریخ اول تاریخ نه. نو پکار دی چې د دې روژې اهتمام موږ الله تعالی طاقت ورکړي، پکار دی چې ټولې روژې ونیوي. الله تعالی دې په دې میاشت کې موږ د روژو نیولو توفیق را نصیب کړي. الله تعالی دې نیک اعمالو توفیق را نصیب کړي. سب بیماران دي شفای کامله عاجله مستمره نافعه ورته نصیب کړي. دې مغفرت تامه ورته نصیب کړي. الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي. الله تعالی د دنیا محبت زموږ د زړونو نه وباسي. الله تعالی چې په آخر وخت دنیا نه زه په جبه دا کلمه جاری کړي لا اله الا الله.